بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا رسالت متعلق خبر اترې چې دا رواني وي نو پرون سبق کې موږ دا خبر وکړه آدم علیه السلام د ټول اولنې انسان دی په دنیا کې او ټول اولنې نبی دی په دنیا کې. د حضرت آدم علیه السلام نبوت د قرآن مجید نوم ثابت دی او د حدیث نوم ثابت دی او په اجماع سره نوم ثابت دی. ابای باندې موږ یو اعتراض او جواب کړو چې راوځي خو غیر پیغمبر تم کیږي موږ د غیر پیغمبر وایي او د پیغمبر وایي کې دا فرق دی. یو د پیغمبر وایي چې دا تبلیغ د پاره یی دا بل د تبلیغ د پاره نه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر پیغمبر وایي چې دا نه دا په یخه باندې دا کوم وایي چې د شی دا القو د یا په خوب کې هغه تداویل شو. بیا موږ دا ویلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې دلایل ویلو. نن سبق کوم د پیغمبر علیه السلام په نبوت باندې دلایل دا د دوه مشران علماء کرامو امام غزالی رحمت الله علیه او یو امام رازی رحمت الله علیه د طرف نه جندا دلیل پیش کړي. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي ور پیغمبر صلی الله علیه وسلم 63 سال ژوندۍ تیر کړی دا. په دې 63 کال کې 40 سال پیغمبر علیه السلام لا نبوت هم نو ملو شه او په دغه زمانه کې د پیغمبر علیه السلام د خلکو صادق او امین وي او همدغه وجه ده چې کله اولنې آیت نازل شو د دعوت د تبلیغ په اړه کې وانذر عشيرتك الاقربين پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله پاک فرمایل چې خپل نږدې رشتہ داران د الله پاک نه وای راوه. پیغمبر علیه السلام چې ولوا صباحه د خطرې आवाज وو ټول خلک خپل کورونه راوتل چې څه چل وي. پیغمبر علیه السلام خپل دغه راجم کړل خپل رشتہ داران راجم کړل او ورته وویل که تاسو ته زه دا ووایم چې دې صفا د غرنه تاسو باندې یو دشمن حمله کوي تاسو به زما خبره ومنئ کوم به نه منئ ټول ما جربنا که کېدوه موږ به تا باندې د دروغو تجربه نه ده کړې خامخا به موږ ستاسو خبره منو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې توبو قولو لا اله الا الله تفلحوا تاسو کلمه ووایئ تاسو به کامیاب شئ. د ټول نه اول به ابو لهب چې نن دا راپاڅېد او وایي چې تبل لك لهذا جماعتنا تبا برباد شي ته دې لپاره موږ راجمع کړو او دا دین مخکې پیغمبر اسلام خلک راجمع کړو پیغمبر اسلام خبره نه شو کوله سیرت واقعاتو کې نن دا ویلي دي او بل دا ابو لهب که سوچ پیغمبر علیه السلام سره ډیره زیاته مینه و دومره مینه و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شو د کبي وینځي دا یې په یو روایت کې چې سویبه په بل روایت کې ثوبیه دا نوم یو چې کله هغه په ابو لهب ته عبد العزى خپل نوم ابو لهب ورته ډیر ځات خپل نوم ابو لهب ورته نو هغه ابو لهب ولګي دا خپل وین زکه چې دا خوشخبری د پیغمبر علیه السلام ورول هغه آزاد او دونه د پیغمبر اسلام سره مینه وا چې پیغمبر علیه السلام لوريانی ام کلثوم رضی الله تعالی عنها او رقیه رضی الله تعالی عنها دا خپل لوریا زامنو د جن د خپل نکاح کړی او چې کله پیغمبر علیه السلام دعوت کار شروع کو او تبلیغ شروع کو جو دغه ابو لهب کافر ولګي دو د پیغمبر علیه السلام د تکلیف رسول لپاره دا جنکی جنین د طلاق کړو د دوانو سره بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ جنین د نکاح کړو اول دی سره وکړه کله بیا وفات شو د بل سره وکړه دی حضرت عثمان ته ذنورین وای یو دا چې پیغمبر علیه السلام د نبوت ملو شو نه صادق او امینو بل چې پیغمبر علیه السلام د نبوت ملو شو نه او بوتان ته چې پیغمبر اسلام سجده نه کړي پیغمبر اسلام ته نبوت ملو شوی نه شراب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کړي بیهوده چا سره جنگ جګړه خبره اترې نه کړي دغه شان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملو شوی نه بغار هرا کې دی مو دا وو اول دغه خپل عبادت انده وکاو او پیغمبر علیه السلام اخلاق انک لعلى خلق عظیم په دې باندې باندې سره خبره کوي جوړ وخت په لګیدونه نشته. نو دا بل چې پیغمبر علیه السلام چې کله نبوت آیت میلاو شو نو پیغمبر علیه السلام باندې کوم معجزات ظاهر شو او کوم پیغمبر علیه السلام باندې خارق عادت کارونه ظاهر شو دا ټول په دې خبره باندې دلیل دی چې پیغمبر علیه السلام د الله پاک نبی دی. ځکه چې دې کافرانو پیغمبر علیه السلام ته څومره نقصانونه او څومره تکلیفونه جندا رسول او الله پاک دیرش کال جندا مهلت ورکړ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کله الله پاک نبی نه کله الله پاک نبی نه نو کله چې دی الله کاله بعد کافران په پیغمبر علیه السلام باندې راغله او هغه سره د مال او جیدات نه سره د مال او اسباب نه سره د افراد قوت نه رال پیغمبر علیه السلام صحابه کرام لګو
او باغي باندې ورته الله پاک فتح نصیب نکړه او دې مسلمانانو ته الله پاک فتح نصیب کړه نو کله پیغمبر د الله پاک نبی نه وي د الله پاک طرف نه وي نو الله پاک ورته فتح نه نصیب کوله نو دا ټول په دې خبره باندې دلالت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الله پاک نبی دی دیم دا چې حضرت امام رازی رحمت الله علیه هغه نه منقول دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کم عظیم منصبت د پیغمبري چې ملاو شوی د رسالت چې ملاو شوی دی نو دا د دې خلکو به مینس کو چې هغه سره دینه مخکې کتاب نه زه دی و نه د امیین ویلې کیږي چې په نږدې زمانه کې حضرت عیسی علیه السلام راغلو او نسوارو درغلو دوی د بل پیغمبر په نږدې زمانه کې چیرې نه راغله دا غي باوجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه کتاب دوی ته پیش کړل چې هغه د حکمت ډکته او هغه د احکامات د شریعت نه جنن ډکته او د خلق تاغوی په مختلف زمانو کې چیلنجونه ورکړو او خلکو د هغه مثال نشو پیش کوله او نو د دې وجنه دا دین چې نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت د حق ته ځکه د سې کلام پیش کول چې هغه سره د دې خلکو په مېز کې چې هغه د کتاب ملو شوی نور ته حکمت ملو شوی هغه د سې کتاب خلکو تکي د سې کتاب ورته چې دا ټول خلک دا غي عاجز دي دا نه ملويږي مگر څه اوسه پیغمبر ته با بل چې د کتاب په ذریعہ سره د خلکو هغه اعمال چې دا برابر شول دا کسان چې خپل لونه چلنده به ژوندې خولې پاغي باندې به ظلمونه کول نو ډېر زیات خرابیان پکې وي خو دې قران د وجنه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خبرو د وجنه هغه باندې الله پاک دسه دغه کسان به تیار کړي په دنیا کې په جنت د زیری باغ باندې رااله دا نه کیږي بغیر د پیغمبر نه نو جن نبی محمد صلی الله علیه وسلم نبوت حق ده دا په دلیل د کوین سبق ګوره وقد يستدل ارباب البصائر على نبوته بوجهين او دلیل نیولره ارباب بصیرت یعنی عقلمند خلکو عقلمند بصیرت والا کم خلق دي ناغي د نبوت د حضور صلی الله علیه وسلم دا ثابت کړل په دوه طریقو باندې احدهما یو دا غنداله دا یو د اولین چې د امام غزالی رحمت الله علیه قول له او دویم چې د امام رازی رحمت الله علیه قول له ما تواتر احدهما ما تواتر من احواله هغه چې په تواتر سره ثابت دي د احوالو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه قبل النبوت مخکې د نبوت نه چاسري من الصدق والامانه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خلکو صادق او امین بوي او الوفاء بالعهد دا وحال الدعوه بعد وحال الدعوه وحال د دعوت پیغمبر السلام وبعد تمامها او رسل دینه واخلاقه العظیمه اول پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا بهترین اوچت اخلاق ته نه ملو شو الله پاک په قرآن کې فرمایي و انک لعلى خلق عظیم کافرانو پیغمبر اسلام لیوانه دي الله پاک قسمونه وخړل چې ول قلم و ما یسترون زما دې په قلم باندې قسمی او زما دې په هغه سمانه قسمی چې دا قلم لګي ما انت بنعمت ربک بمجنون دا خپل رب نعمت باندې لیوانه نه و ان لك لاجرا غیر ممنون استاد پر به حساب کتاب اجری وانك لعلى خلق عظیم او تدا اخلاق په اعلى مرتبه باندې واحکامه الحکمیه او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام احکام کوم چې په حکمت باندې مبني و اقدامه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مقدم کېدل مخکې تل حيث تحجم الابطال چې پای کې ډیر پهلوانان چې دا شادګيږي مطلب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوم حالات مخه دراغلیو کوم حالات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دراغلیو نو پای کې ډیر خلک دي نه دا ورستوکیږي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بهادری سره په مخه کېدو با او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حنین په ورځ باندې فرمایل انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب چې دې نبی یم چې هغه دروغ نشویل دروغ او زه عبد المطلب زویم ابطال بطل جمعنه بهادر ته ویلېږي نبی محمد صلی الله علیه وسلم باندې حالات راغلو چې لکه پیغمبر سلام صحابه کرام بلګو کافران بډیرو پیغمبر سلام با بیسرو زمانه پالت کې د اوحد کې په غزوه بدر کې او په هر جنگ کې بعد کافران ډیرو دای مال او اسباب چې انده بډیرو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام بلګو خو بیا دا په دې کار په دغه وخت کې په دې حالاتو کې کم چې بهادر خلک دي ناغو رستو کیږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هم مخ کېدو نو دا دلیل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت د ثابتې دی ووثوقه بعصمت الله تعالی فی جميع الاحوال او الله پاک په ټولو احوالو کې الله پاک دې چې محفوظ ساتل لري او اعتماد کړي په باندې نو دا هم د الله پاک د نبوت نه خرج لري الله پاک طرف نه
وثباتي على حاله لدى الاهوال او په خطرات احوال د حول جمع د خطرې ته ویلږي د خطرات په وخت کې د یری په وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک په دغه حال باندې ثابت قدم پاتې کړل نو دا ته نه دا هم د غری د نبوت علامه ده چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر ځان سره هجرت کو او غار ثور کې جنه هغه پناهي واغستله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او حضرت ابوبکر ځانو په یو غار کې ني کافران چې دارال ادا غار په سر باندې ودرېدل ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل لو انظر احدهم الى قدميه لابصرنا کچې دوی خپل خپل ته وګدل کنه دوی به منګ ویني پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل لا تحزن ان الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما دا دوه کسان مبارک دي څه له چې الله پاک وسره دریم دي نو ته یې ریګمو ځکه چې الله پاک زموږ سره دی او الله پاک ملګرتیا چې چا سره بیا یې نشي کولای بحيث لم تجد اعداؤه او بلې سره چې نه مونږ دشمنانو ده یعنی طاقت نه مونږ په دشمنانو ده مع شدت عداوتهم سره د دینا چې د دې کافرانو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې عداوت ډیر زیات سختو وحرصي ماهرز على الطعن فيه مطعنا دا طعن کول نه بدی کې د ستان سزیږي په کې د طعن نو مونډله مطعن د صيغه اسم ظرف ته نو ای د دې سره د دې چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره ډیره سخت دښمنی و سره د دې چې دوی په دې تلاش کو چې څه سزا عمومي چې دوی په پیغمبر سلام امتحان ولګي عیب ولګي لیکن دای باوجود دوی دغه نو مونډله ولا الى القدح فيه سبيلا او نه د عیب د پاره په دې کې صلی الله رجنده مونډلی فإن العقل يجزم بانتماع اجماع هذه الامور في غير الانبياء نو عقل ودا یقین کوي چې دا کارونه بغیر د انبیانو په بل چا لپاره نشي ثابت دي وان يجمع الله تعالى هذه الكلمات او بل دا چې جمع کړي دي الله پاک دا کلمات دا خبره په حق من يعلم په حق دا چې پته لګي انه يفتري عليه ذلك پیغمبر علیه الصلاه وی کوي سره د دې چې الله پاک په دې هر څه باندې پوهه ده نو که پیغمبر دا کدی پیغمبر په الله پاک باندې درو جوړولې نه الله پاک بدل دیرش کاله مهلت نه ورکو خو چې دونه ارڅ پکړی دي او د دې پیغمبر دا حالات دي بیا ولوم الله پاک دې نه مهلت ورکړل او په کافرانو باندې الله پاک دې غالب کړو چت کړل نه دا نبی حق ده ثم يمهل وبیا مهلت ورکړل رسول الله 23 سنه دیرش کلونه ثم يسير دينه على الاسائر الاديان بعد هغه دین غالب کړه د پټولو دینونو باندې وينصره على اعدائه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین امدادي کړه د پیغمبر سلام امدادي کړه په هغه دشمنانو باندې او يحيي آثاره بعد موته الى يوم القيامه دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه آثار او نشانات پیدا کړ د قیامت ورځې پورې نو دا ټول په دې خبره باندې دلالت کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حق پیغمبر دی وثانيه ما دویم ما رسول امام رازي رحمت الله علیه قول انه ادعى ذلك الامر العظيم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوه کړې د دې لوی کار بین ازهر قوم پمنځ د ظاهری پمنځ د دې قوم کې لا کتاب لهم ولا حکمت معهم چې نه راوي سره کتابو نو د حکمت خلقو ورته امیین وی قران مجید کوته امیین وی وبین لهم الكتاب والحکمه او دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلقو د کتاب او حکمت واضح کړل وعلمهم الاحکام والشرائع او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احکام او شریعتونه خود لري یعنی واجب او سنت واتم مکارم الاخلاق او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داږي هغه کلی اخلاق دې دای مکمل کړی دي واکمل كثيرا من الناس او کامل کړی ډیر خلک ډیر خلکو نه فضایل کې فضایل علمیه او عملیه کې ونور العالم بالايمان والعمل الصالح او الله پاک پیغمبر اسلام روخانه کړی دا ټول عالم په ایمان او په عمل صالح سره واظهر الله دينه على الدين كله او الله پاک ظاهر کړ د خپل دین په ټول دینونو باندې لکه څنګه چې سره وعده کړو ولا معنى لنبوته والرساله سوا ذلك او د نبوت او د رسالت دین علاوه بل څه مطلب نشته بلکې دا ټول کارونه د نبی نه صادریږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی دی نه پدې په ثبوت باندې بدلایو پوه شو دې باندې زی زر لاټ شي زر